عزیزانو لوی خطرناک ټیم چې دی په زندګۍ کې هغه د زنکدن ټیم. د زنکدن په ټیم کې د انسان د ټولې زندګۍ د ګټې او د بیلاد وخت. که دغه وخت کې سړی د لغزش د شیطان نه محفوظ پاتې شو، عمر له کامیاب شو. او که دغه وخت کې لغزش د شیطان کې دی گیر شو، نو عمر له تباه شو. که تاسو خیال وکئ مونږ خلک چې دعا کوو نو دا وایو چې یا الله زمونږ آخره خاتمه ښه. آخره خاتمه چې ده هغه دغه د زنکدن وخت و، ځکه چې د ټولې زندګۍ دار و مدار چې دی هغه په دغه وخت باندې. علما وایي چې د زنکدن په وخت کې سړی ډېر سخت تږی وي، او دا وخت کې دی دا وایي که دا د ټولې دنیا دریابونه زما په دې خوله کې څوک راواچوي نو زما تنده به پې دفن شي. دغه وخت کې شیطان ورته ولاړي او یو لوی کټوره لاس کې نیولې او دې سړي ته وایي چې تو وایه چې دوه خدایان دي نو دا یخې اوبه به درکړي. نو دکه دنیا کې ژوند د ایمان په کمزورتیا کې تیر کړی وي، نو د هغه وخت کې وایي چې دوه نه درې دي خو دا اوبه راکړه. نو هغه کټوري کې علما لیکي چې اوبم نوي دی شیطان پکې متیازې کړي، هغه توی کی او ورته وایي چې عمر لمه دې بیړه تباہ کړ. نو زما عزیزانو عرض دا انکشاف څنګه شوه؟ مولانا تھانوی رحمت الله علیه لیکلی چې یو بزرگ وفات کېده، نو لوی لوی علما ورته ناست، چې ناشتو نو هغې شیطان ورته ولاړ دی او شیطان ورته وایي دې بزرگ ته چې یا مولانا قد نجوت، مولانا صاحب خلاص شوی رانا. اوس دا علما چې دی لګیا دي و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله. او دا سړی چې کوم مړ کېږي دی وایي چې لا 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 لا. دا علما ریان شو چې یا الله مونږ شهادت وایو او دی وایي چې لا لا. د دې خدا معنا چې زه د الله د توحید اقرار نه کوم، دا خو غرق شو. په دې کې د خدای شان او د دې سړي تبه وشلېده او حالت یې لږ ښه شو. چې ښه شو دا علما ورته وایي چې مونږ خو دې غرق کړو، مونږ درته کلمه شهادت ویلو او تا ویلې چې لا لا. بزرگ ورته وایي چې ما تاسو ته نه وی چې لا لا، تاسو سره جخت شیطان ولاړو. هغه راته وی چې یا مولانا قد نجوت،